बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कतुनको औरिदुनको ज़ेम अनवरुल्लाह खान और तासु गोरे द बाजोल टाइम्स प्रोग्राम परमख्तग कतुनको नननी प्रोग्राम के ज़मूर सरा द बाजोल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फैज़ खान शिरक़ाव मिलमदे हवा सरा बदागो द तालीमी किर द सर्विस और द बाजोल चिकम मसलीदी और सुमरा तरक़ती मंसूबीदी आओ पलट की यो तफसीली खबर को और कम ची د خلکو مختلفو ستونزې دي کوم علاقو کې هغه باندې به هم د دوی موقف ولرو چې اډمنسټریشن څه کې لګي دي. نورالله خان تاسو ډېره مننه تاسو راغلئ زموږ تاثرات ملګرو ته وړاندې کوئ. اول خو دا و چې تاسو اکیډمیک کوالیفیکیشن څومره دی او په څه کې مو دا ماسټر کړی دی؟ نورالله خان زه ما ایم انګلیش کړی دی ډپارټمنټ اف انګلیش یونیورسټي پېښور نه 2006-7 کې او بی اے ما کړی اسلامیه کالج نه اف ایس سی او بی اے ما اسلامیه کالج نه کړی او میټرک چې کوم دی هغه ما نیو اسلامي پبلک های سکول 400 نه کړی چې نوموړی سکول نه 400 نو دا زما اکیډمیک کوالیفیکیشن. تاسو سیول سروس کله راغلی و ډېر فار تاسو کم ایگزام کم کمپټیټیو ایگزام پاس کړی دی او اولنې پوسټینګ هم چرته شو؟ نورالله خان زه چې یونیورسټي نه فارغ شوم 2006-7 کې نو په 2008-9 کې به دا پوسټونه رالل پی ایم ایس پروینشل مینجمنټ سروسز ته نو ما پی ایم ایس کوالیفای کړ الحمدلله دویم پوزیشن مې پکې واغسته موږ 178 کسان یو بیچ ډېر غټ بیچ وای کې زما سیکنډ پوزیشن نو بیسیکلی په 2010 کې مې سیول سروس جوائن کړی دی. هغې نه بعد ما سی ایس ایس هم کوالیفای کو خو انفارچونیټلی زما لوکیشن ونه شو نو پروینشل سروسز مې سروس دی او مختلف کیپیسټیز کې لګیم کوشش کوم چې خپل سروس ډیلیور کړم. زما ډومبه پوسټینګ د ټریننګ نه بعد په کورم ایجنسی کې ایز اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دا 2010 کې زموږ چې ټریننګ اکیډمي نه فارغ شو موږ پوسټینګ وشو ایز اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سنټرل کورم. دغه کمپټیټیو ایگزام لپاره څومره تیاری به تاسو کوله؟ نو انورالله خان کمټمنټ او ډیډیکیشن چې په انسان کې نه وي نو هغه خپل ګولز چې کوم اسټابلیش کول غواړي هغه نشي کولی نو ډیفینیټلی محنت هم وکړو محنت سره الله راکړه. تاسو خپل خواهش و که نه د والدین د فیملی خواهش و چې زموږ بچی د سیول سروس ته لاړ شي؟ انورالله خان اکسیډنټل هم ورته ویلی شي یو ډیزایر هم ورته ویلی شي وش هم ورته ویلی شي. ما چې میټرک وکړو نو میټرک کې انفارچونیټلی زما مارکس کم راغلل زه میډیکل ته لاړم او بیا زه کمپیوټر ساینس کې زما اډمیشن وشو اسلامیه کالج کې. ادروایز میټرک پورې زما دا خواهش و چې زه د ډاکټر جوړ شم خو چې کله بیا زه کمپیوټر ساینس ته لاړم نو د هغې نه بعد بیا زما سوچ ډیولپ شو چې چونکې هغه پرایورټي زما ونه شو نو زما سیول سروس طرف ته چې کوم دی کار دی چې زه لاړ شم. اټ مین چې تاسو چېرته سیول سروس ته جوین کړی نو تاسو اوس ډاکټر وئ؟ یا به زه ډاکټر وم که ډاکټر نه وم نو زه به ته پروفیسر. داسې هم اورېدل کېږي خلک وایي چې سیول سروس کې ډېر زیات انسینټیوز دي ډېر فیسیلیټیز دي ډېر مراد دي خو دې سره سره ډېر ذمه داریانې او ریسپانسبیلیټي هم څومره دي تاسو څه دې باندې؟ نورالله خان دې کې شک نشته دی چې سیول سروس کې پرکس اینڈ پریویلیجز شته انسینټیوز شته ایز کمپیر ټو لسټ آف دی سروسز خو هغه پرکس اینڈ پریویلیجز سره بیا ریسپانسبیلیټیز لیټ سپوز زه په باجوړ کې ناست یم ایز ایډمنسټریټر آف دی ډسټرکټ نو په دې کې چې کوم بوج دی کوم ریسپانسبیلیټي ده هغه ټوله د ډي سی په شولډرز باندې نو د هیلث نه والا تر ایجوکیشن پورې د ایجوکیشن نه والا سی ډبلیو پورې څومره لاین ډپارټمنټس دي ون وے اور د ادر هغې چې څومره ایشوز دي چونکې پبلک ته پکې منځ کې نو پبلک ګډ ویل چې کوم دی هغه زموږ ریسپانسبیلیټي چې هغه موږ پروټیکټ کړو. نو پرک اینڈ پریویلیجز شته بالکل شته خو ریسپانسبیلیټیز د هغې په نسبت زیات دي. ډسټرکټ او بیا هغه ډسټرکټ چې باجوړ دی تاسو چې کله راغلي وي به طور ډي سي زه ګورم چېرته کھیل کود او تفریح لپاره ټایم میلاویږي او کوم اکټیویټیز کوو په دې دوران؟ انورالله خان څنګه چې تا خپله باندې وویل چونکې دا نیولی مرج ډسټرکټ هم دی
د مرجر ایشوز هم تاسو ته پته ده څومره ایشوز دي اوسه پورې لا سیسټم خپل خپو باندې نه دی ولاړ خو موږ امید ساتو چې انشاءالله ډېر ژر به هر ډپارټمنټ په خپل خپو باندې ودرېږي بورډینګ ډسټرکټس دی دلته چې څومره غربت دی دلته چې څومره مسایل دي په ایجوکیشن کې په هیلث کې ستاسو وړاندې دي ستاسو میډیا ملګري رپورټ کوي موږ ته ون وے آر د ادر موږ ته رارسي نو څومره چې ایشوز وي نو هغې عمر ریسپانسبلیټیز هم په افسر باندې سوی نو په هغې کې زموږ سیټرډے سنډے هم تاسو ګورئ اکثر موږ سره ملاویږي سیټرډے سنډے هم زموږ په هغه مسایلو کې تېره شي نو سپورټس خو مې مشغله وه ډېر ښه کرکټر یم اوس خو دا څلور شپږ کاله کېږي چې ته کرکټ مو نه دی کړی او هابي مې کرکټ ته آلراؤنډر وم بالنګ مې کولو بیټنګ به مو کولو ټورنمنټس به مو کولو اوس باجوړ کې کوشش کوو چې د کرونا وایرس دا وبا چې سبسایډ شوې ده نو موږ یو میګا ایونټ ان کولاboration with the scouts موږ انشاءالله په دې روان میاشت کې شروع کوو پلان دی پای کې به کرکټ هم وي پای کې به والیبال هم وي پای کې به څومره زموږ بیډمنټن ټینس څومره وي نو بیسیکلی یو سپورټسمین یم او خواهش هم دا دی چې سپورټس په دې ملک کې په دې خطه کې مخ په وړاندې لاړ شي دغه ایونټ کې به تاسو په خپل هم په طور پلیئر پارټیسپیشن کوئ انورالله خان څنګه چې تا کتلی 2014 نه والا 16 پورې زه دلته اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ پاتې وم نو چې کله به ایونټ راته نو کرکټ کې به زه ما به د خپل ټیم نمایندګي کوله انشاءالله تعالی دا ځل هم تاسو ما په ګراوند کې وینئ زه به د خپل ټیم د ډي سی چې کوم ټیم وي د هغې نمایندګي مطلب کتونکو بس تاسو پرفارمنس ګوري چېرې زمونږ به څه پرفارمنس وي زاړه خلک وي نو مطلب فرست ټایم به یو داسې افسر او داسې کوي انشاءالله که خیر وي تاسو 2 کال یا یو نیم کال ډیوریشن په طور فست تاسو پوسټینګ باجوړ خبره کوم په طور ای پی ای وشو د 15 کال کې څومره چینجز په باجوړ کې وینئ څومره پرمختګ شوی دی څومره چینجز تاسو وینئ په دې علاقه کې انورالله خان کله نه چې 3G او 4G راله موږ چې کله دلته ایز اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ شو نو د خلکو میډیا ته اپروچ د خلکو سوشل میډیا ته اپروچ ډېر کم اوس چې زه ګورم نو الحمدلله اپروچ ډېر ښه شوی دی په بارډر باندې ناست یو زمونږ وګړی هم چې کوم دی د باجوړ مسلې اجاګر کوي په خپل میډیم چې کوم د هغه وس دی سوشل میډیا په هغې باندې کوي یو چینج خو دا راغلی چې خلکو کې دغه ډېر زیات اویرنس ډېر زیات راغلی خلک ډېر اویر دي خلک د خپل حقوق نه خبر شوي دي کم پخوا چې زما ټینیور په هغه ټایم کې ملیټنسي ډېره زیاته پیک باندې وه نو زمونږ او د لاین فورسنګ ایجنسیز ټوټل فوکس چې کوم لاین اډر باندې و اوس الحمدلله چونکې مرجر شوی دی مختلف ډپارټمنټس راغله زمونږ ریسپانسبلیټیز جج هم راغی جج صاحب ته هم تللی ده پولیس راغلی پولیس ته هم شیر شو اوس مونږ سره سپیس شته چې زه د خلکو د فلاح او بهبود دپاره څه نه څه سټیپس واخلم هغه چې په هر شکل کې وي نو هغه ټایم ما ته اویلیبل دی هغه ریسپانسبلیټیز زما ډېر کم شوي دي نو دې طرف ته زما رجحان اوس سیوا شوی یو پوښتنه ده چې تاسو خو ډیورنګ اف سی آر ایرا تاسو کورما کې هم سروس کړی دی دغه سیټ اپ کې باجوړ کې هم راغلی وو څومره د ایڈمنسټریشن چې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن یا ایجنسی ایڈمنسټریشن څومره فرق محسوسوي په ډیوټي کې ریسپانسبلیټي کې تاسو ته څنګه ما وویل انورالله خان ریسپانسبلیټي شیرډ شو ډفرنټ آفیسرز رالل ډفرنټ انسټیټیوشنز رالل ډپارټمنټس رالل نو چې کوم پولیټیکل ایجنټ یا ای پی ای هغه ایٹ د سیم ټایم پولیس افسر هم هغه ایٹ د سیم ټایم ډسټرکټ میجسټریټ هم ایډیشنل سیشن جج هم او هغه ایٹ د سیم ټایم د لاین ډپارټمنټس ایډمنسټریټیو هیډ هم نو هغه مرجر نه بعد هغه سیزونه شفت شو مختلف ډپارټمنټس ته نو چینج خو دا دی چې اوس که پخوا به پولیټیکل ایجنټ یو د ورځې 10 کسان اورېدل اوس چونکې افسران ډېر ناست دي نو 500-600 کسان د ورځې موږ انټرټین کولی شو او چونکې میډیا ته هم ایکسس د خلکو سیوا دی موږ ای کچهري هم کوو موږ کولي کچهریز هم کوو نو هغه خلکو سره چې زمونږ کم کنټیکټ دی ډېر سیوا شوی دی مرجر نه پس ډېر ټیک ټاک روان دی ګو کې څه نسبي د ډسټرکټ ایډمنسټریشن او بیا خاص کر د باجوړ داسې حال کې دلته کې کوټس را دلته کې د جیل سپورټنټ راغی دلته کې ډي پی او راغی دلته ټیمې راغی دلته ریسکو راغله ارسره د ډسټرکټ ایډمنسټریشن په دې موجوده کرنٹ ټایم کې څه مین ډیوټي د کم کارونه دي
چې هغه خلکو ته ورکوي؟ انور الله خان being head of the district administrative head خو district زایما مطلب کم ډپارټمنټس موږ سره موجود دي هغه لاین ډپارټمنټس چې ته وایي کدا غي څه ایشو راځي نه هم زه هندل کوم ک لاین اډر کې الله دې نه کې څه داسې مسله راشي نو هغه ان کوارډینیشن ود دی ډي پی او هغه زه هندل کوم زمونږه بیسیک ریسپانسبিলিټی نن سبا چې کوم دلته با جوړ کې دي پینډیمک تاسو کته کورونا وایرس اهولي سولي زما ریسپانسبিলিټی آی کې نو ډپارټمنټ څنګه انګیج کول دي دا غي نه څنګه کار غستل دي هغه ټول زما ریسپانسبিলিټی او الحمدلله تاسو کتل چې موږ سره په کرونا کې په دې ټایم کې موجوده ټایم کې 0 کیسز دي زه دا ویلی شم چې باجوړ زمونږه کرونا فری ډسټرکټ دی تاسو ګورئ ټایم ټو ټایم پولیو کمپین زمونږه کې راځي په ټول ملک کې کله پارشل وي کله ټول ملک کې وي هغه ریسپانسبিলিټي ایز هیډ اف د ډسټرکټ زما ده ایز ډیپټي کمشنر هم زه کوم صفائی ستھرائی تاسو ګورئ زمونږ ټیمې کار کې لګیا ده په تاسو به ډېر کم کتلی چې بخار بازار کې په دومره میګا لیول باندې صفائی شروع شوي زموږ سره دوه نیولی اسټابلیش ټیمیز دي چونکې ایشوز د هغې بیا هم شته خو موږ کوشش کوو چې د ښار د صفایي چې څومره موږ نه کېږي چې هغه موږ نو په مختلف کیپیسټیز کې په موږ باندې ریسپانسبিলিټیز دي الحمدلله تاسو ګورئ چې خاندان سره موږ کله چې مرجر نو شوی هغه وخت کې خو د ایډمنسټریشن سره باندې ټیک ټاک وسایل مختلف اوس تاسو چې کوم ایکسپنډیچر دي څنګه پوره کیږي؟ نور الله خان د پولیټیکل ایجنټ چې کوم یو انسټیټیوشن و لوکل ټیکس کلیکشن و پارټکس باندې به کلیکشن وشو هغه به دلته راغی که غریب به راغی که نادار به راغی که سټوډنټ به راغی که خدا نخواسته د خلکو ویلفیر کار به پکې کېدو هغه ځان له یو نظام و اوس چونکې ضلع شوه نو هغه څیز بند شو خو انفارچونیټلی اوس هم هغه خلک تاسو ګورئ زموږ دفترو ته راځي چې هغې غریبانان فاینانشل هیلپ دپاره ریکویسټونه کوي هغه څیز موږ نه کټ شوی دی نور چې زموږ کوم د دفترو مینټیننس دی هغې دپاره ټیک ټاک فنډ راځي او الحمدلله ښه دفتر او خپل زموږ څومره افسران دي هغوی چلیږي خلک داسې وایي چې را مرجر خو وشو تاسو څه نظر دی چې څومره ویزیبل چینج راغلی دی په قبایلو ډسټرکټ او بیا خاص کر په باجوړ کې نو چینج خو دومره زر نه راځي مرجر لا 2 کاله اوس کېږي او یو انسټیټیوشن چې هغه د 100 ایئرس پلس نه موجود و هغه یو نوي شیپ ته تګ نو په هغې باندې لږ ټایم لګي تاسو به وګورئ انشاءالله نیکسټ 3-4 ایئرس کې به دلته ټیک ټاک چینج ویزیبل وي هغه کوم بیسک سیزونه چې کوم دي هغه شروع شو تاسو وګورئ زموږ ایکسایز اینډ ټیکسیشن ډپارټمنټ راغلو فاټا کې به تاسو کتل چې موسټلی سنیچ ګاډي به فاټا ته تلل ځکه دلته چیک اینډ بیلنس نو اوس هغوی چیکنګ شروع کړی تاسو وګورئ زموږ لایسنس اوس شروع شو لایسنس دپاره به تاسو کله لاندې پېښور سوات ته بتلی هغه شروع شو فوډ ډپارټمنټ زموږ رالو حلال فوډ اتارټي را روانه ده تاسو کنزیومر پروټیکشن را روان دی چې یاره د یو سایل دی یا یو دغه دی کنزیومر دی د هغه څه رایټس دي او به څنګه پروټیکټ کېږي دا ټول سیزونه را روان دي خو دا به لږ ټایم ولي موږ ته ډپارټمنټس راغلي دي د هغوی د آفیسز ځایونه نشته غریبانانو چې یو سړي آفیس نه وي هغه به څه ډیلیوري وکړي نو په نیکسټ 3-4 ایئرس کې به انشاءالله تاسو وینئ چې دا به په خپل ځینو باندې کېږي زموږ خیبر پښتونخوا چې کومه ده ډیجیټایزیشن ته روانه ده انشاءالله هر څیز به کمپیوټرایز شي یو وخت به راشي چې تاسو به وګورئ کور به یو سایل ناست وي او خپل کار د ډي سی آفس کې د اے سی آفس کې پاسپورټ کې په نادرا کې अब د خپل لیپټاپ نه د خپل موبایل نه په خپل باندې کوي مطلب چې کم فیسیلیټي میټروپولیټن سټي کې د پېښور کې د هغه باجوړ کې ان شاء الله کې مې په دې مرجع ان شاء الله دا تاسو غټ ډیولپمنټ غني کوي ان شاء الله دا غټ ډیولپمنټ تاسو هو د باجوړ لکه د ډسټرکټ یو قسمه چیف ایگزیکټیو ډسټرکټ ایڈمنسټریټر ګډ گورننس د دې حکومت ډېر غټه یو لوګن دی څه تاسو کوئ د ګډ گورننس نو نور الله خان ګډ گورننس ال راځي چې کله د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن د خپل عوامو سره ډېر کلوز لیزان وي تاسو وګورئ زمونږ داسې ایریاز اوس هم شته چې هلته 3G 4G کار نه کوي هلته پیټ سیل نشته سپیشلی بارډرنګ ایریا کې د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن د ګډ گورننس حوالې سره دا رای لري چې دا سیزونه په ضلع کې ټیک شي چې زموږ خپل عوامو سره کنټیکټ سیوا شي تاسو وګورئ زموږ پیج دی ډي سی پیج په هغې باندې څوک کمپلینټ وکړي موږ کوشش وکړو چې هغه ته ځان ورسوو اوس یو سړی په سالاروزو بټوار کې ناست دی
अब زما آفس ته یا ډي پی او آفس ته چې راځي څومره په ګرانه به راځي، अब کرای ورکوي، بیا به دلته انتظار کوي، زم یو انسان یم، ما ته میټینګ وي یو څه بل څه، نو څو پورې چې دا ای ګورننس زمونږ نه شروع شوی هغې پورې سروس ډیلیوري به زمونږ لږه کمزوري، خو موږ په خپل وسایلو کې کوشش کوو چې موږ خلکو ته ورسو. موږ کلي کچهري شروع کړي، نن زمونږ سیکنډ کلي کچهري وه، یو موږ عثمان خیلو کې وکړه، نن موږ لرخلوزو کې وکړه. ما نن ریونیو دربار کړی دی په ناوګۍ کې، په ناوګۍ کې ریونیو دربار وشو، هلته چې څومره خلک ولاړو موږ ول افسرانو لیږل او آن د سپاټ د هغې ډاکومنټ ساین شو، هغوی ته حواله شو، بنسبت د دې چې هغوی دلته ښار ته راغلي وي زموږ آفیسز ته، موږ لاړو هغوی ته کېناستو. د دې امپورټنس دا دی چې د خلکو چې کوم په موږ باندې ټرسټ دی هغه به ښه شي، خلکو ته د کور په چوکاټ باندې چې کوم دی د هغې سروس وشو، دیٹ از ګډ ګورننس، دیٹ از سروس ډیلیوري ډور سټیپ باندې. د فاټا چې کومه وه ایکس فاټا هغه وخت کې خو به ډیولپمنټل چې کوم کارونه یا منصوبې د هغوی دپاره فیزیبل او ای ډي فی جوړول دا ټول اکثر به د هولي سولي ایډمنسټریشن په اختیار کې مرجر نفس دغه ډیولپمنټل کارونو دپاره د هغوی د لوکیشن دپاره کوم ځای کې څوک کېږي څه طریقه کار دی؟ مرجر نه بعد تاسو وکتل چې زمونږ 2 MNAs الیکټ شو، ورسره 4 MPAs دي، 3 MPAs دي، یو سینیټر دی، 3 MPAs دي، 2 MNAs دي. هغې ډیولپمنټل رول چې کوم دی ټول د پارلیمنټیرین دی. زمونږ لیول باندې ایډي لوکل ګورنمنټ ناست دی، ګلۍ کوڅې پخول وي یا پبلک هیلث کې سولر ټیوبلې لګول وي یا څه نه څه، نو هغه ډیولپمنټل کار موږ ته پاتې، خو مین چنک اف ډیولپمنټ چې کوم دی هغه ټول پارلیمنټیرینز ته اوس شفټ شوی دی. موږ سره باجوړ ایریا ډیولپمنټ پروجیکټ دی چې کوم 60-40 زمونږ نیګلیکټډ ایریاز اف سالرځی اینڈ 60% اف برنګ سیل ترغاو غرشموزی شربتۍ دا ایریاز زمونږ سره په هغې کې راځي، نو هغه ډیولپمنټل کار موږ ګورو، خو مین چنک اف ډیولپمنټ چې کوم دی هغه زموږ پارلیمنټیرینز ګوري. ال ډي پی جوړولو کې ایډمنسټریشن کار اوس نشته، زموږ انپوټ شته، زموږ انپوټ شته، خو سکیمز چې کوم دي زیاتره د پارلیمنټیرینز. دا کوم پارلیمنټیرین دي ستاسو په یو پیج دي ټیک ټاک روان دي؟ بالکل فرق نه چې دا رولینګ پارټي دی یا حزب مخالف دی؟ نه جی، باجوړ کې زه به دا وایم خوش قسمتي دا ده چې دلته اول دی ګڼي چې موږ باجوړي د هغې نه پس دی پارلیمنټیرین ځان ته وایي. زموږ چې څومره میټینګز وشي نو په هغې کې ما چېرته فیل نه کړه چې دا د اپوزیشن دی یا د ګورنمنټ دی، ټول یو بل ته لالا کاکا یو بل مشري د هغې خیال ساتي. او زموږ سره په دې ای پی کې ایکسلریټډ انټیګریټډ پروګرام چې کوم زموږ روان دی ټول مرجډ ایریاز دپاره، په هغې کې چې کوم دا زموږ مین روډ 7.5 ارب روپو انشاءالله اوس اناګوریشن مونډه نه محمدګټ ټو خزانه لور دیرم پکې شامل خزانه زبردست. نو په دې کې په دې سکیمز د دې په ډسټریبیوشن کې چېرته موږ ته د پارلیمنټیرین طرف نه څه مسله نه راغلی، که ډسټرکټ ایډمنسټریشن ورته ویلي چې یاره دا علاقه ډېره وروسته ده، نو هغه هم هغې موږ نه هغې انپوټ اخیستی دی او هغې سکیمز په هغه علاقو کې کړي. ستاسو هم دغه پارلیمنټیرو سره ایکولي ریسپانس دی، ایکولي رویه ده؟ بالکل زموږ چونکې زه د باجوړ د خلکو نمایندګي کوم ایډمنسټریټیو لحاظ سره، نو ما دپاره دا بالکل دی کې فرق نشته چې دا د رولینګ پارټي نه دی یا د اپوزیشن پارټي نه دی، او اوسه پورې هغې ته هم فیل شوی الحمدلله نه عجیبې داسې څه خبره شوه، مطلب هېڅ کوېسچن نه راشي. بالکل زموږ په نظر کې ټول یو شی او دا به جاري نه وي، دا به جاري انشاءالله. څومره ډیولپمنټل کارونو باندې کار روان دی، کم پکې میګا سکیمونه دي په دې کرنټ وخت کې؟ تاسو به انشاءالله تعالی 2 میاشتې پس یا 1 میاشتې پس به تاسو وګورئ چې زموږ وزیر اعلی صاحب کېدای شي عمران خان صاحب پرایم منسټر هم وزټ وکړي دلته. زموږ مین روډ تاسو کتلی مومندو بارډر په زموږ د باجوړ بارډر پورې راغلی دی، د هغې نه دی خو ډېر خسته حال دی، نو دا د دې اپروول شوی دی او د دې اناګوریشن به انشاءالله په دې کمینګ سو ویکس کې وشي انشاءالله. نو دا 7.5 ارب روپو پروجیکټ دی، د دې سره زموږ لینک روډز دي په غرشموزی کې دي، دلته ماموند کې دي، نو هغې اناګوریشن به هم کېږي. دلته 2 سپورټ سټیډیمز اپروو شوي دي، یو 250 کنال دی، یو 60 کنال دی. 60 کنال خو موږ ماموندو کې وکړو، لرخلوزو کې د هسپتال شاته، نن موږ سیکشن 4 ساین کو او هغې باندې انشاءالله فردر کار شروع شو. 250 کنال ځمکې دپاره موږ په دې مین روډ باندې ګورو چې موږ ته یو فیزیبل ځای میلاو شي چې کوم ځای کې چنک اف پیپل اویلیبل وي، کوم ځای کې چېرته غټ انسټیټیوټ وي، زموږ سکول وي چې هغې ته هغه کیچمنټ ایریا وي،
نو زموږ خیال دا دی چې لوی سم ټانګ خطا دې ایریا کې مونږ یو ښه سټیډیم جوړ کړو. نو د دې اناګوریشنز به ټول انشاءالله هغې کوي. بله میګا پروجیکټ زموږ سره چې کوم ډېر مخکې شروع شوی و الحمدلله اوس کمپلیټ کېدو والی دی هغه زموږ 132 KV ګریډ سټیشن دی. تاسو مخکې به ابزرو کړي اوس هم تاسو ګورئ چې زموږ باجوړ کې 6 غنټې هارډلی زموږ بجلی ده 24 غنټو. خاص دا په اربن کې څه په اربن دی نو رورل کې خو یو غنټه ده یا weeks. په 3 ورځې بعد یا 4 ورځې بعد یوې غنټې له هم چې کمپلینټ شي موږ زور ورکو چې یار بل ځای نه کټ کا الته ولګا. نو الحمدلله کمپلیټ شوی دی. ما بیګا وزټ کړو زه تللی وم بجلی پکې راغلی ده فیډر یې ته وتی دي 2 فیډر یې نورې روان دي هغې سره ما چې هغې سره کوم ډسکشن وشو نو د دې سره به زموږ بجلی انشاءالله تعالی د 12 نه واله 14 غنټو پورې کم از کم زموږ اویلیبل وي او په پیرفریز کې په رورل کې هغې کې به زموږ بیا کم از کم 7 نه 8 غنټو پورې مطلب یو مین تاسو دا وایي چې د باجوړ بجلی او د ډسټریکټ لوور او د ډسټریکټ افر چې کوم نایبرینګ دي دا اوس به ایکول شي. بالکل دا به 8 پار شي انشاءالله چونکې دا هم یو ضلع ده لوور دیر هم یو ضلع ده 400 هم یو ضلع ده کم حقوق هلته حاصل دي دا به انشاءالله باجوړ کې ملاوي. تاسو دا 7 ګروپ ویلي تاسو څه ګورئ دا ټول مرجر ایریاز په باجوړ کې واحد نه چې د دومره غټ لاګت باندې روان دي. بالکل بېشکه دې کې شک نشته. د اے پی کې پروګرام کې چونکې هر ډسټرکټ ته به هغې ریسپانس ورکوي هغې ته به هغې خپل حقوق ورکوي خو د دې روډ ذکر چې کله راغی نو هغه میټینګ کې زه په خپله باندې موجود وم نو پلان دا و چې موږ د ښاره پورې مومندو نه ښاره پورې یو فیز کې وکړو او سیکنډ فیز کې بیا موږ بل وکړو. نو ما دا پوینټ ریس کړو چې دې سره به احساس محرومي ودن د ډسټرکټ پیدا شي. بالکل چې within the district yes. نو زه دا نه غواړم چې زه ایز ایڈمنسټریټر اف د ډسټرکټ چې کوم دی زه د خپل عوامو نو ما وې که تاسو نور سکیمز د دې نه کټ کوئ کټ کوئ نو پرابلم خو ما ته به روډ په یو فیس کې کوئ. نو الحمدلله هغه ایکسپټ شوه او هغه دومره پورې ایکسپټ شوه چې د خزانې پورې انکلوډ شو. او زما اطلاعاتو مطابق دې دپاره بیس چې کوم دی د کنسټرکشن اداره ده هغې بیس هم جوړوي لګیا دی ایگزیکټلی لوسم کې تاسو وکړه هغې خپل 25 نه 35 کنال پورې مشري به راځي دا به دوه پوینټس باندې یو به دلته او یو به انشاءالله تعالی زموږ په تورغونډۍ باندې نو هغه ایریا به دوی کور کوي او تورغونډۍ نه دې خوا دې ځای پورې به دې ډیولپمنټ اکټیویټیز کې به د باجوړ خلک انګیج کېږي. بالکل زموږ څومره لیبر چې کوم دی زموږ څومره کنټراکټرز چې دي لیول پروګرام دا به بالکل په دې کې انګیج وي ون وے اور د ادر دا به ټول لیکي وي. څومره ډیوریشن دا منصوبه به کمپلیشن وي ستاسو؟ ډېر میګا پروجیکټ دی نه کله به کمپلیشن میګا پروجیکټ دی نو میګا پروجیکټ ټایم اخلي نو زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله ودن 1 year اور 1.5 year کې دا کمپلیټ شي. ما مطلب دا چې کم از کم یو نیم کال پورې بعد د باجوړ ډېر خلک دې سره روزګار شي. بالکل ټیک دا هم پکې یو غټه دا یو پوینټ امپورټنس دی. بل دا دی چې دا روډ جوړ شي که خیرې او بارډر زموږ کولاو شي جی افغانستان سره الله دې وکړي چې زموږ امن راشي امن سره ریلیټډ خبرې دي نو بیا به زموږ باجوړ نه بالکل کراچۍ جوړ شي هب اپ اکټیویټي به وي. تاسو به وګورئ زموږ ایکسپورټ اینډ امپورټ په ټول په دې روډس باندې کېږي او د باجوړ لوکل به په دې کې ټول انګیج وي. د بارډر روډس خبر تاسو وکړه څه خبر روان دي چې دا به اوپن شي؟ بالکل جی په دې باندې خبرې شته. زموږ فینسینګ کمپلیټ شو تاسو وکتل چې زموږ د دیر نه والا ترته چمرکنډه پور ایریا پای کې الحمدلله کور شو او ملیټنسي ایونټس یا اکټیویټیز تاسو وکتل ډېر کنټرول شوي دي. زموږ خلک چې تاسو وکتل چې په وارن ټرر کې څنګه یو قسم فوجیان ته جوړ شي ټوپک یې راغستی او د خلکو ته ولاړ څومره شهادتونه وشو دا ټول د هغې په ایفرټس باندې دا جاینټ ایفرټ کوارډینیټډ ایفرټ چې کوم په هغې باندې شوی دی. اوس دا لږ معمولي ایشوز دي که خیر چې دا ختم شي دا بارډر به افغانستان سره کولاویږي که خیر دا تجارت چې څنګه په تورخم باندې کېږي څنګه چې په ساوث وزیرستان کې کېږي څنګه په نارت کې کېږي په کورم کې کېږي دا په باجوړ کې او پوټنشل هم ډېر پوټنشل. تاسو وایئ چې باجوړ سپورټس کمپلیکس ډېر زبردست دی او محل دی چې د نارت نه پس هلته کې فورسز ول جوړ کړی دی یونس خان سټیډیم دا هم د هغې نه پس ډېر غټ سټیډیم دی. څه ته ویل فلډ لایټس یو عام یو پروجیکټ روان دی. بالکل جی دوی به څومره امپورټنس وي د شپې به د دې امپورټنس دا دی چې راوند د کلاک زموږ سره اکټیویټیز وي. ګرمۍ کې که موسم ګرم وي نو موږ به ټورنمنټس د شپې کوو. تاسو به وګورئ چې دومره اکټیویټیز به جنریټ شي چې که خیرې موږ سره به بیا ټایم نه
نو موږ کوشش دا کړی چې فلډ لایټس موږ پرووایډ کو د سټیډیم ته خاص کر دا اوس چې کوم اسټابلیش سټیډیم دی زموږ چې په دې کې زموږ اکټیویټیز راوند د کلاک شروع باجوړ کې پرایم منسټر عمران خان 2019 ماخذ مارچ کې راغلی تاسو خو بنوي هغه سپیشل د باجوړ لپاره سمال انډستریل زون یو اناونسمنت کړو هغه کم ځکه باجوړیږي او کله په دې باندې سټپ اخیستی شي دا څومره امپورټنس دی سمال اینڈ میډیم زموږ چې کوم انټرپرایزز دي زموږ پروګرامز دي هغې دپاره اناونسمنټ شوی دی هغې دپاره ایس آی ډي بي دي چې کوم د هغه راغلی ده هغې ځای خوښ کړی دی لویسم سره کوم ځای کې چې زموږ د ماربل فیکټري ستاسو کتلي لاندې آلریډي دي دا زون دا ټول به په هغې کې شامل وي اکوزیشن پروسس د هغې کمپلیټ کېدو والا دی که خیري نو زموږ اراده دا ده چې که سی ایم صاحب راځي او که پی ایم صاحب راځي چې هغې بیا فنکشنلایزیشن دپاره د هغې افتتاح وشي او دلته اکټیویټیز آلریډي شروع دي موږ وایو چې نور خلک هم راشي دلته خپل یو زون جوړ شي اکنامک هب جوړ شي او هلته اکټیویټیز شروع شي نو هغه ان شاء الله پایپ لاین کې دی ډېر زر به تاسو وګورئ چې هغه ان شاء الله فاینل شو او د هغې افتتاح وشي دغه انډسټري زون تاسو یادوي دا کې به صرف په ماربل پورې محدود وي که نه نور اکټیویټیز نه جی نه ابا هغې کې به هغې کې به ټمبر هم وي هغې کې به زموږ ماربل فیکټریز هم وي هغې کې به زموږ امبرایډري سینټرز دا تاسو ګورئ څومره زموږ په فریپریز کې ډېر مشهور دي سپلای بوټان د هغې فیکټریز د دې ټول فیکټریز به لګي مطلب نومي انډسټري چې کومه په باجوړ کې ایگزسټ کوي هغه به ټول دغه ځای ته راشفټ شي دا لوی سم ته دې کې به د باجوړ نه بهر هم انویسټر راځي بالکل به راځي انویسټمنټ کوم ځای کې تاسو ګورئ میګا انویسټمنټ چې کېږي نو هغې کې د بار ضلعو نه د بار صوبو نه د بار ملکونو نه ټیکنیکل ایکسپرټس راځي او هغې دلته انډسټري اسټبلیش کوي د هغې فایده دا وشي چې لوکل خلکو ته پکې جابز ملو شي ګورنمنټ ته په ټیکس ملاویږي او کم فارن انویسټر چې راغلي هغه ته په خپله ګټه ملوي او د بجلۍ د پراختیا چې کوم اویلیبیلیټي دا امپروو شي تاسو غواړئ چې دا انډسټریز کې به نور هم هیلپ ملاوي شي خلک بالکل چې انرژي اینډ پاور زموږ د هغه سیکټر دی چې په کوم باندې زموږ انډسټري ډیپینډ کوي چې بجلی نه وي انډسټري به سره شي او سوکالي به سره شي او خوشحالي به سره شي نو د هغې دپاره سپیشل لاین هم په دې سکیم کې اپروቭ دی اب ان شاء الله دغه ته ځي زموږ لویسم ته به ځي او هلته نان سټاپ هلته به بجلی وي نان سټاپ دکانداران تاجر کمیونټي ګیلې کوي کله شکایت کوي چېرې ایډمنسټریشن ریټ کوي چافې چې او په دغه مختلف ریزنز باندې کازز باندې دوی دکانداران جرمانه کوي او کله کله هیوي جرمانه کوي دا جرمانې تاسو خپله آیډیا ده که نه ګورمنټ آیډیا ده او دغه جرمانو پیسې چېرته ځي جی دا کوېسچن اکثر کېږي او دا تاسو ډېر ښه ټایم باندې دا کوېسچن ریز کړو چونکې اوس ضلع شوې ده او مختلف ډپارټمنټس راغلي دي پرایس میجسټریسي زموږ اسسمنټ کمشنرانو سره شته پرایس میجسټریسي څه شی دی پرایس میجسټریسي دا شی دی چې سب سټنډرډ څه خرڅېږي نو په هغې باندې زموږ میجسټریټ دی شي ایکشن اخیستی شي ایکشن دوه قسمه ایکشن یا خو ته سړی اریسټ کا د هغه سامپل والا لیبارټرۍ ته ولېږه چې هغه راشي فیل شي نو هغه ته پنشمنټ ورکولی شي پریزن هم ورکولی شي قید کولی هم شي وت فاین هم کولی شي اپ ټو ویریفیکیشن بیا که ته امپریزنمنټ نه ورکوې تا ته پته لګي چې مشر دی یا ماشوم دی یا غټ دی یا مطلب دغه نو ته فاین لګولی شي د هغې دپاره خپل هیډز دي هغه هیډ کې جمع کېږي د هغې ټوکن راځي او هر میاشت بیا زموږ په هغې باندې میټینګ کېږي لاندې اوس زموږ د تېر شوي میاشت 1,75,000 روپۍ زموږ جرمانه لګېدل دا کلیک کړي دي بیا د ګورنمنټ ټریجري ته تللي دي هغه ځای نه موږ ته ویریفای شوي دي چې ستا موږ څه دومره جرمانه راله نو زما دلته ما سره رسید پروت دي او هلته یو پیماریو زموږ سیکشن جوړ شوی دی هغې سره زموږ ریپورټ پروت دي نو هغه بیا ټیلی شي هغې نه موږ ته پته ولګي چې یاره زموږ کمزورۍ کوم ځای کې دي او زموږ سټرنث کوم ځای کې دي خو اټ مین چې د ایډمنسټریشن پکې ذاتي څه انټرسټ نشته نه الله دې وکړي چې په باجوړ کې سب سټنډرډ نه خرڅېږي الله دې وکړي چې نرخنامې اویزاني فالو کېږي الله دې وکړي چې په ها ټیک ټاک ریټ باندې خلکو ته سیز ملاویږي نو زموږ هېڅ داسې شوق نشته چې موږ لاړ شو ګرفتاریانې وکړو او په خلکو باندې جرمانې ولګو نور صوبایي حکومت طرف نه انسټرکشن شته خو دا یو پینالټي خلکو ته ورکولو دپاره دا یو میکانیزم نظام جوړ دی باجوړ کې مسلې خو تاسو څه کمیږي او څه شته خو موجوده کرنټلی وخت کې د ایجوکیشن ډېره غټه مسله ده هغه د انټر کلاسز جی 3-4 هزار کسان اوس هم په دې میټرک
ایگزام کې پاس شوي دي او زما اطلاعاتو مطابق 2,500 کسان د داخلونه محروم پاتې کېږي. جی دا لپاره تاسو څه کوئ ایڈمنسټریشن؟ انور الله خان تا ته معلومه ده چې زمونږ انفارچونیټلی د باجوړ پاپولیشن ایکسپلوژن دی. راتو رات زموږ پاپولیشن روان دی تیزیږي. چې پاپولیشن زیاتیږي هغه عمر ریکوایرمنټس هم د هغه سوسایټي د هغه کمیونټي سیوا کیږي. د سرکار چې کوم رفتار دی هغه لږ سلو وي. زمونږ ADP جوړېږي، پای کې سکیم به امپروو کېږي، بیا هغه راځي، بیا هغه جوړېږي. اوس موجوده حالاتو کې تاسو چې څنګه وي 2,500 پورې زموږ هغه سټوډنټس دي چې هغوی میټرک کړی دی، هغوی ته ایډمیشنز نه ملوي. هغه ډیټا موږ را کولیکټ کړې ده. موږ هایر ایجوکیشن سره په کنټیکټ کې یو، ایلیمنټري ایجوکیشن سره په کنټیکټ کې یو. موږ سره 2-3 هایر سیکنډري سکول جوړ شوي دي، هینډ اوور شوي دي، خو هغې SNE نه وه، هغې ته ټیچرز نه و راغلی، نو هغه موږ هغې سره ټیک اپ کړې ده. انشاءالله ورځ نیمه کې هغوی وایي چې دا سکول ستاسو ته موږ فنکشنل کوو. کم سټوډنټس چې تاسو نه پاتې شوي دي ایډمیشنز هغه په دې کې موږ اکاموډیټ کړو. د ښار ډګري کالج والا سره زموږ خبرې روانې دي. هغوی ته مسایل دا دي چې دومره اوور کراوډډ دي چې هغوی وایي چې بیا موږ سره د ناستې ذهن نه د سټوډنټ په یو کلاس کې هغه وایي چې 200 او 250 کسان دا هیومنلی پاسبل نه دي چې موږ هینډل نو بالکل جلساګاه جوړوي. نو د برنګ ډګري کالج جوړ شوی دی، روان دی، بس تقریبا هینډ اوور کېدو والا دی. نو څه زمونږ چې کراوډ دی د سټوډنټس نو هغه به هلته کې خیري کور شي. بل موږ کوشش کوو چې اوس دا زموږ پارلیمنټیرینز لګیا په دې تېر شوي میټینګ کې دوی هم په کالجز باندې نظر دی، دوی هم هلته لګیا دي، CM صاحب سره خبرې کوي چې په دې کې کالج جوړ کړو. انشاءالله 2-3 کاله کې به دوی دا مسله حل شي. په شت ډېر اپروډ کالج جوړ مخکې دی چې هغه ګورنر سردار مهتاب احمد خان 2014 کې اناونس کړی و. څه وشول؟ بس هغه تاسو ته پته ده دې خلک یې چونکې ځمکه هلته میلاو نه شوه، سکیم ډسپیوټډ شو، اوسه پورې بس ولاړ دی. برنګ والا ځمکه میلاو شوه، هغې باندې سیکشن 4 ولاګولی شو، هغه وشو. تاسو دا وایئ چې هغه خو وډرا شوی دی سټیل شته وبشي انشاءالله. د که هغه وډرا شوي د هغې په شکل کې موږ د بل سکیم میلاو شي انشاءالله. میډیکل کالج باجوړ دپاره اناونس شو او نرسنګ کالج هم منسټر راغلی او صوبایي داشانتي د کیمپس خبرې وي د یونیورسټیانو هغې څه صورتحال دی؟ ډپارټمنټس راځي وزټس کوي. میډیکل کالج دپاره هم راغلي وو، بیا سره ما وزټ هم وکړو. زموږ ښار چې کوم هاسپټل دی هغې شاته موږ سره ټیک ټاک سپیس دی، هغې سره شاته نوره ځمکه هم پرایویټ شته. نو په دې باندې خبرې روانې دي، خو چونکې میګا پروجیکټس دي نو دا ټایم کنزیومینګ وي، دا به لږ ټایم اخلي که خیري په اپروول کې او چې راشي نو بیا به ستاسو مخامخ. باجوړ تاسو ګرم ټینور دی څنګه ته ولګېد؟ باجوړ خلک خو پیور ټرایبل دي او پیور ټرایبل چې کوم وي هغه په زړه ډېر صفا وي، هغه دوه ژبې نه وي، نو ریسپیکټ ډېر زیات دی، مینه ډېره زیاته ده، خلوص ډېر زیات دی، خو ایکسپیکټیشن هغسې زموږ نه د هغې ډېر سیوا دي. نو موږ چې د هغې هغه مینې ته ګورو، د هغې خلوص ته ګورو او بیا دلته خپلو وسایلو ته ګورو، لږ خفه هم شو چې که چېرې موږ په لاس کې داسې څه وی چې یاره موږ ټایملی یا په ډېر لږ ټایم کې هغوی ته څه سپورټ ورکولی شوې نو ډېر به ښه وی. چونکې ما وویل پاپولیشن هم ډېر زیات دی، غربت هم ډېر زیات دی، منځ کې پکې دا پینډیمک هم راغی، د هغې د وجې زموږ څومره کمیونټیز دي، کم سیکټر هم ته وی، ټریډ کمیونټي وی، عام سړی وی، سکولز وی، پرایویټ انسټیټیوشن وی، ټول سفر شوي دي. نو مسایل خو به وي، خو دا مسایل د دې دا مطلب نه چې دا به ټول عمر توره شپه وي، دې پسې سبا سهار را روان دی او سهار به انشاءالله د باجوړ د سوکالۍ یو زیری وي. تاسو وایئ چې باجوړ خلک ډېر سیولایز او ډېر مینه ناک دي، دا پازیټیو اسپیکټ. نیګیټیو کې تاسو څه نوټ کړي؟ نیګیټیو دا لږ ایموشنل دی. سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ څومره زموږ یوت دی، نو ایموشنز کې راشي او څه کارونه داسې وکړي چې هغه نه وي په کار، اسپیشلی د یو بل عزت باندې خبره کول، یو بل ریسپیکټ کې کمی راوستل، د هغې دپاره دا پوسټونه کول. نو ایز سچ باجوړي ډېر ښه خلک دی، ایموشنلیزم پکې شته. نو ستاسو په وسایلو باندې زما دا ریکویسټ دی خپل قوم چې ایموشنز ته دومره ریسپیکټ او دومره دغه ټایم مه ورکوئ، ریشنل آرګومنټس په دې باندې ډېر بلیف ساتئ. ګورنر ماډل سکول ستاسو په دا کې دی،
دا خلک ویل کېږي چېرې دا چې کله سرکاري نو دې کې پیسونه معاف شي هغه پیسونه اوس هم اخیستی شي دا چېرته ځي او دا به څو پورې جاري وي گورنمنٹ ماډل سکول خو ایکچولی سیمی گورنمنٹ انسټیټیوشن دی څومره دی کې سټاف دی څومره ټیچرز دي یا د دې څومره مینټیننس دی هغه ټول د سکول ماشومان نه چې څومره فیس اخیستل کېږي په هغې باندې د دوی مینټیننس دی د هغې یو اکاؤنټ دی هغه پراپرلی مینټین کېږي سیلریز هم ته ځي په سکول کې څه کار کول یې هغه هم ته ځي اوس خو موږ ته پروینشل ګورنمنټ چونکې مخکې به صرف پولیټیکل ایجنټ ډیل کوله ډپټي کمشنر به زمانه مخکې چې کوم څومره پوره ډي سیز راغلي هغې به کول اوس هغې یو بي او جي جوړه کړه بورډ اف گورنرز پای کې موږ سره ریټایرډ پرنسپلز دي پای کې ریټایرډ بیوروکریټس دي هغه به انشاءالله ډېر زر نوټیفای شي نو که په دې کې ګورنمنټ ماډل سکول کې فیس معافي وي فیس سیوا کولی ریکروټمنټ وي پرنسپل چینج کول وي څومره لحاظه د هغې په ایډمنسټریشن کې چې څومره چینجز وي نه او بي او جي کوي دا هغه منډیټري ون مین شو چې کوم دا ختمه شو دا به اوس بي او جي هولي زه به چیرمن او ما سره به ممبرز وي د هغې چې کوم ریکمنډیشنز وي هغه به زه فالو کوم فاست هغه باندې پاس پریکټس ختم شو چې څوک لایک مایندډ کسان راولا ریکروټمنټ کوه وداوټ ایډورټایزمنټ وداوټ اینی انټرویو هغه ته راولا په سکول کې سویګیس د فاره وي سر روانه د باجوړ څومره بریکینګ نیوز دی د باجوړ د خلکو لپاره څومره امپورټنس دی او د کې چار ډېر ایفرټس کړي دي چې په کوم فورم باندې به هم د فارسټ خبره کېده نو موږ به دا خبره کوله چې چونکې باجوړ کې زمونږ انوایرمنټ زمونږ ویدر زمونږ داسې دی چې هغه لږ هارش دی په ژمي کې نو زمونږ فارسټ د هغې د وجې وده نه کوي خلک ټري کټینګ کېږي انلیګل کټینګ کېږي نو د هغې سلوشن چې به کله موږ نه تپوس کوو نو موږ به دا ویل چې بھائی سوی ګیس راولئ د هغې سره به زموږ دا ټول ایشوز حل شي الحمدلله سروې شروع ده بعضې کار داسې چې هغه سرکار په خپل هم کوي کې د چا ایفرټ هم نه شامل نو زموږ پارلیمنټیرین زموږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن زموږ سینیټر صاحب زموږ گورنر صاحب چې څومره مو هغې خو بار دا خبره کوله چې باجوړ ته د ګیس راشي خو سرکار اوس ریالایز کړه نو هر چا چې دا ایفرټ کړی موږ یې اپریشیټ کوو او که باجوړ ته راشي دا زموږ لپاره یو نعمت وي کله نه باسي سټیپ شروع شي تاسو څه خیال دی نو سروې وي سروې نه بعد هغې بیا خپل اسسمنټ جمع کړي اسسمنټ نه بعد بیا هغوی چې کوم ډیسیشن اخیستل وي پرایم منسټر لیول باندې بیا هغه وشي نو دا لږ ټایم کنزیومینګ پروجیکټ دی څوک چې کورونه جوړوي بای روډ ځای کې اربن کې یا مکانونه جوړوي دکانونه کمرشل هغې لپاره تاسو ان سی اوس منډیټري کړې ده او د هغې څه طریقه ده اوس چونکې ضلع جوړه شوه نو بلډینګ بای لاس چې کوم دی هغه راغلی دي ټیمو صاحب زموږ ناست وي د هر ډپارټمنټ چې څومره ځمکه وي لکه د کې پی ایچ ای والا چې څومره ځمکه وي یا د کم روډ وي هغه کلیر وي چې دا 100 فوټه روډ دی نو که یو سړی کور جوړوي یا سړی مارکیټ جوړوي نو د هغې دپاره لاس دی بلډینګ لاس هغه موږ ډیفینیټلی فالو کوو زموږ ټیمو صاحب لاړ شي هغه وګوري چې کمرشل دی که نه دی کمرشل روډ باندې د څومره زموږ ریډ لاین کم دی زموږ په ریډ لاین کې خو نه راځي لیټ سپوز زموږ د روډ وایډنینګ کېږي یو سړی دی هغه دکان جوړوي بالکل په روډ باندې نو موږ نه الاو کوو ځکه چې سرکار انکروچمنټ هغه کوي او بیا خرابېږي واپس به موږ غورځو نو بلډینګ لاس شته بالکل موږ په هغې باندې نظر دی چې کوم انلیګل کنسټرکشن کېږي او د لاز وایلیشن کوي نو موږ هغه ودرو باجوړ کې اوس کم ځای ته تللي وي تاسو نور الله خان اصیل ترغاو نه راواله کم چې زمونږ د مومند او د 400 سره او دلته د ملکنډ سره باډر دی او ډېره فار پلنګ ایریا هم ده هغه ځای نه شروع کړه داسې پسې لاړ شه د لور دیر باډر پورې او په هغې باندې داسې راتاو شه سالارزی بټوار ګبر چینه دې خوا پسې راځه نختر زمونږ پاسس چې څومره دي غاښې پاس ناوې پاس کږه پاس تر چمرکنډه پورې الحمدلله داسې ایریا نشته چې ما په دې خپل ټنیور دوه ټنیور کې نه کتل صوبایي ګورنمنټ لګیا دی باجوړ کې د ټوریزم د پرمختګ لپاره هم هلې ځلې کوي څومره ایریاز کې به دا ټوریزم سپاټ ډکلیر کېږي تاسو په نظر کې نور الله خان که ته وګورې نو باجوړ له الله تعالی ډېر غټ حسن ورکړی دی اکې د موسمونو په شکل کې ورکړی دی اکې زموږ د چینو په شکل کې ورکړی دی اکې زموږ د فارس په شکل کې ورکړی کیمور ته وګوره زموږ د ګبر چینې ته وګوره زموږ د سالارزو نور سیمو ته وګوره د ماموندو سیمو ته وګوره الله پاک یو حسن ورکړی دی نو که زه دا ووایم چې ټول باجوړ به زموږ په پرایورټیز کې شامل وي نو زه به غلط نه یم
موجوده درې سکیمز حکومت اپروو کړي دي چې پای کې زموږ د چیناران دي مونږ ګبر د چین برنګ سایډ د برنګ سایډ ته ګبر چین ده او یو د سالارزو طرف ته بل یو سکیم دی نو دا درې اپروو دي او نور هم زموږ د ماموندو سوسایټس د برنګ سپیشلی د کیمور دې ته مونږ کوشش کوو چې را دې ته اکسیسیبیلیټي وشي او دلته چې کوم دی یو خو ځنګلات سیوا شي نو ځنګلات چې سیوا شي اټومیټیکلی موږ سره شي زمونږ څومره ایلیګل کټینګ چې روانو هغې باندې زمونږ فوکس دی موږ په ایفرټس کړي دي د کم پلانټیشن زمونږ ډرایو تاسو وکړه مونږ ډېر ټیک ټاک پلانټیشن شروع کړی دی زمونږ سره پروجیکټس دي زمونږ سره فارسټ ډپارټمنټ دی نو دا به انشاءالله نیکسټ 4-5 ایئرس کې تاسو وګورئ چې ګرین باجوړ چې کوم زمونږ خوب و به انشاءالله تعبیر شي او تاسو دغه لینډ اونرز چې کوم ډېر زیات انسنټیوز هم ورکوي چې کوم ایریا کې د پلانټیشن کې بالکل جی کلوجرز ورته وایي کلوجرز زمونږ یو کنسپټ دی په فارسټ کې هغه علاقه چې مونږ کله مطلب دا دی هغې باندې پلانټیشن کوو نو هلته کمیونټي نه مونږ 2-3 کسان نګهبان ورته وایي هغې ته 15,000 10,000 روپۍ میلاویږي دا کمیونټي پیسې وي هم په هغه کمیونټي کې بیا واپس تقسیمیږي هغې نومینیټ کړي کسان نو انسنټیو ټیک ټاک انسنټیو شته او چې کله فارسټ د کټ کېدو شي نو به فارسټ ډپارټمنټ ورته حواله کړي چې تاسو دا کټ کړئ دا ایریا موږ له راکړئ چې دلته اوس تاسو له موږ نور پلانټیشن اخري پوښتنه ستاسو په ایفرټس سره باجوړ چې کوم اولنۍ لایبرري وه هغه خو اوس فنکشنل شوه تاسو څه ګڼئ چې خلک راځي ریډینګ کوي د بوکس او د بوکس د ریډینګ تاسو نظر کې څومره اهمیت دی زما په خیال باندې هغه معاشره چې هغه ځان ته د تاریخ مطلب نماینده وایي څنګه چې باجوړ موږ تاسو بل یو فنکشن هم وکړه چې کوم زموږ مولوي صاحب بک لیکلی دی باجوړ د تاریخ په رڼا کې نو ما کته هغه ډېر ښه تاریخ په هغې کې لیکلی سکندر اعظم هم دې ځای نه تېر شوی دی زموږ ډېر زیات ښه مشران زموږ ښه صوفي شاعران دلته موجود دي شته دی اوس هم شته پخوا مو نو دغه سلسله کې مو زما بیسک کنسپټ دا و چې موږ د کومه پرایویټ لایبرري ده اوسه پورې لا ګورنمنټ په سټرنث نه ده صرف د ډي سي په سټرنث ده ارکایوز ډپارټمنټ ته موږ لیکلي چې دا تاسو موږ خپل دغه کې والي تحویل کې والي دلته پراپر لایبرریان تاسو برتی کوي دلته پراپر سټاف تاسو راشي ما اوس نن زه خبر شوم چې ما کوم 50,000 روپۍ غیله ورکړې په هغې باندې بوکس راوړل له خیره سره څه میزونه وله ما ورکړي کورسۍ وله ما ورکړې وې هغه وشو او انشاءالله تعالی تاسو به وینئ چې زموږ یوت زموږ هغه خلک چې د کتاب سره مینه ساتي هغه به راځي او په دې کې به موږ سره کښېني کښېري او زموږ دا کومه تنده چې ده د تعلیم دا به انشاءالله په دې کې موږ ماتو دغه سټوډنټان او کوم چې د ریډینګ په وخت کې دي سوشل میډیا لرې نه کړو دا غلطه نه کوي دا یو ډایلیما ده انور الله خان سوشل میډیا زموږ یوت باندې ډېر غلط اثرات دي ډېر ښه اثرات هم دي ډېر غلط اثرات هم دي تاسو وکتل د یوت چې کومه د کتاب سره مینه وه هغه رو کمیږي موبایل فیسبوک واتس اپ لیپټاپ دې څیزونو ته لاړه دا ټیک ده ماډرنایزیشن دی زموږ ماډرن ټولز دي زموږ ریسرچ دپاره ډېر ښه یو میکانیزم دی انفارچونیټلی زموږ یوت هغه غلط استعمالوي ستاسو په وساتت باندې زما پیرنټس نه دا دغه دی اپیل دی چې یاره خپل ماشومانو باندې ټیک ټاک نظر وساتئ سپیشلی 18 اینڈ بلو چې کوم دي چې هغه د سوشل میډیا نه لږ لري اورال پیغام څه دی چې مهذب معاشرې دپاره د باجوړ امن دپاره مطلب د روښان مستقبل دپاره تاسو څه پیغام ورکوئ خپل کتونکو ته انور الله خان چې په کوم سیمه کې امن وي سکونی خوشحالي نو هغه خطه چې کوم دی مخ په وړاندې ځي پیغام مې دا دی که زمونږ په سوسایټي کې زمونږ استادو کې موجوده کسانو کې څوک داسې کسان وي چې هغه انټي سټیټ اکټیویټیز کې نیولي مهرباني وکړئ هغه منې کوي که هغه منې کېږي نو هغه ریپورټ کوي لا انفورسینګ ایجنسیز ته ځکه دا کم امن چې باجوړ کې بحال شوی دا ډېر په ګرانۍ باندې شوی دی موږ په دې لاسونو کې ډېر ښه ښکلي بریالي هلکان مشران اوچت کړي دي د هغې مړي م اوچت کړي دي نو هغه چې کومه قرباني هغې ورکړې وه هغه موږ له نه دي په کار چې هغه موږ اوس واپس ضایع کړو دویمه خبره دا ده چې هیلدي اکټیویټیز کې پارټیسپیشن پکار دی زموږ یوت له سوشل ورک کې پکار چې موږ کار وکړو هینډیکیپډ کسان د دې د سوشل ویلفیر دپاره پکار چې موږ څه کار وکړو هغه سټوډنټس چې کم غریبان دي
ټیلنټډ دي غریبان دي بحیثیت قوم چې موږ د هغې دپاره څه نه څه کنټریبیوشن او د ټولو نه اخري به زه دا ووایم چې هیلدي کمپټیشن یو هیلدي سوبر کمپټیشن په کار دی چې زموږ په یوت کې وي دا پروفیشنل جیلسیز یا دا زموږ په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ د یو بل عزت خرابول دې شیونه چې موږ اجتناب وکړو انشاءالله تعالی باجوړ چې کوم دی دا جنت دی او هغه کار پکار چې د ګټې کار پکار دی د ګټې کار پکار د وراني کار نه دی پکار هغه کار پکار دی چې د هغې نه معاشرې ته فایده وي هغه کار پکار تھینک یو سو تھینک یو نور الله خان مهرباني